روجه چې دی دا الله او د بنده ترمنځ یو راز. مثال کے طور پر تاسو وایئ چې مولوي صاحب روجه دی کیدای شي ما روجه نه زما رب ته پته داسې به زه ستاسو متعلق وایم چې یاره دوی خلکو روجه دی کیدای شي روجه نه وي. نو دا الله او بنده ترمنځ یو راز دی او د دې راز له وجې نه الله رب کریم فرمایي چې د دې بدله به هم زه بنده ته په خپله باندې عطا کوم. او بیا دا روجه چې دی دا داسې هم ګرځېږي چې حضرت ابوبکر شبلی رحمت الله علیه یو غټ ولی الله تیر شوی درېمې صدۍ غټ ولی الله تیر شوی دی. دی فرمایي مونږ قافلې سره روانو په مونږ باندې غلو چې دی حمله وکړله. مونږ سره چې څه لوټې کړو. مونږ سره یو ملګری و په دې قافله کې هغه سره ګوړه وه او ورسره بادام و. نو هغه غلو ګوړه او بادام ته واخیستل او ورته کېنست یو طرف ته په خوراک شروع شو. دی فرمایي ما ورته کتل چې د غلو چې کوم سردار دی هغه یې نه خوري. نو زه هغه ته ورغم ورسره کېنستم چې دا نور ملګري خوري تی ولې نه خورې. نو ده ما ته وویل چې زه خو روجهداره یم. ما عجیبه روجه دی راغلی غلا پسې کوې غلاګانې او د بندگانو حقوق پامال کوي او یو خواته روجې نیسې. بهرحال ما ورته وی چې دا څنګه معامله دی یې غل او ته مقصد دا د روجې نیسې. وی ده ما ته وخندل چې ګورې الله سره به صلح دپاره خو څه ساتې که نه چې بنده الله سره صلح پې وشي او بنده الله طرف ته لاړ شي څه خو به ساتې که نه. دا روجه دې دپاره ساتمه چې له دغ شیز نه منع شم او الله سره مې صلح راشي. مونږ خلک بیا وایي یاره بس الله دې توفیق راکړي چې منځونه پنځه ټیمه شروع کړي. یاره بس الله دې ګیره توفیق راکړي. الله رب کریم چاته هم داسې نه وایي چې مقصد دا ته ورشه دا وکړه. الله توفیق درکړی ده خو ته خپل کوشش خو وکړه. ډېر خلک ما ته ډېر کسان وایي استاد جي یاره یو دم را باندې واچو سیمه ورځ د مونځ ته مې زړه نه کېږي. استاد جي یو تعویض خو راکړه بس مونځ ته مې زړه نه کېږي. نو ورته څه جواب ورکړم؟ مې ګوره ما تر نن پورې داسې څوک نه دی راغلی چې استاد جي نن لسمه ورځ دی په ATM کې مې تنخواه پرته دی تر ATM ورشم خو زړه مې نه کېږي چې راوایخلمه چېرې یو تعویض راکړه چې د خپله تنخواه راوالمه. خبر دی پاره چې مونږ دغ شي ستا زړه کېږي خو عبادت طرف ته مونږ زړه نه کېږي. دا ما عزتمند د شیطان وسوسې دي دا د شیطان وار دی. کوشش په بنده خپل کوي الله رب کریم به بیا توفیق ورکوي او چې ته کوشش هم نه کوې بیا داسې توفیق چاته نه ملاویږي. الله دې مونږ ته د نیکۍ توفیق را نصیب کړي. نو دی فرمایي چې 3 کالو نه بعده رب کریم ما ته د حج توفیق راکړو. زه مکې مکرمې ته لاړم. فرمایي یو کس مې وکتلو چې ښکلې ښایسته ږیره او ښکلې ښایسته جامې او په مخ باندې د عبادت نور او رڼا پرته ده. ما سړي ته وکتلو او مې نه پیژندلو خو هغه سړی ما ته نږدې راغی. ما ته وایي چې فلانی او دې پیژندم؟ ما ورته وایي چې نه ما خو ونه پیژندلې. نو دی ما ته وایي چې زه هغه یو کس یم د غلو سردار یم چې غلا پسې راغلی یم او تا ما نه تپوس وکړو چې دا خوراک ته ولې نه کوې او ما درته وی چې ما روجه ده. نو تا راته وی چې یې غلا کوې او روجې نیسې. نو ما درته وی چې ګوره الله سره خو به صلح دپاره څه ساتې که نه. تو ګوره ای ابوبکر شبلی رحمت الله علیه الله رب کریم او ما ترمنځ زمونږ روجې ما ته صلح وکړله او رب کریم زه خپل ځان ته نږدې کړم. نو دا څه شی دی چې بنده کله عبادت طرف ته راشي عبادت بیا عبادت لذت حاصلولو کوشش کوي. رسم نه دی کول پکار رسم نه عبادت لذت او عبادت لذت لپاره بیا ته هم کوشش کوي بیا به تا ته عبادت لذت ملاویږي. ختم قرآن کې به ودرېږي اوږدو تراو کوشش پکوي پیشمینی ته به پاسې تهجد کوشش پکوي داسې اشراق او چاشت کوشش پکوي صلات اوابین کوشش پکوي بیا به الله رب کریم تا خپل ځان ته نږدې کوي.